الله ما ته وخیا چې ته مړي سره مې ژوندي کې یا الله ما ته کیفیت د مړو د ژوندي کولو وخیا. قال و فرمایل الله تعالی اولم تؤمن آیا ستا ایمان نشتا؟ ولی په دې خبره ستا ایمان نشته دی چې زه مړي ژوندي کوم؟ قال و فرمایل ابراهیم علیه السلام بلا ولینا خدایا زما خو یقین دی زما ایمان دی خدا تاسو نه د دې خبرې کوم لیطمئن قلبی چې مطمئن شي زړه زما چې مطمئن شي او خوشاله شي زړه زما چې پسترګو سره زم مشاهده وکم دسه د احیا بعد الممات د احیا بعد الممات. خیال کړه دې ځبان یو سوال راځي چې ابراهیم علیه السلام خو پیغمبر او داغه خو ډیر چت یقین پوه شي وکړه نو بیا دا سوال څنګه کوي حالانکه علی کرم الله وجهه هغه فرمایلی دي کله اسمانونه د دې من نه لري شي نو او د جنت وینم زما په یقین کې بازار بر فرق رانش. خیال کړه کنه کله د اسمانونه لري شي او جنت وینم زما په یقین کې به فرق رانش او کله ازمکه لري شي او خطه جهنم وینم زما په یقین کې بازار بر فرق رانش. نه چار کړه علی کرم الله وجهه یقین دومره اوچت دی نه ابراهیم علیه السلام څنګه یقین کمزور دی. جواب د دې نه دا دی چې به یقین دا په ډیرو قسمونو سره یو د نفس مؤمن یقین دی یو د ولی کامل یقین دی یو د چا د نبی یقین دی. خیال کړه کنه د نبی یقین خود سنا د پیغمبر نه کمی د مؤمن نه صحیح د ولی مؤمن یقین هغه د پیغمبر نه کمی او د مؤمن نه صحیح د مؤمن عام نه چې کم نه زیات. دا دلته کې چې کوم الله تعالی د ابراهیم علیه السلام سوال کوي دا د علم د مشاهده کوي چې زما ته اطمینان د مشاهده حاصل شي. نور خو د ابراهیم علیه السلام یقینو چې یقینا الله تعالی مړي ژوندي کوي. قال ان الله تعالی او ته فرمایي چې خامخاته د کیفیت د مشاهده سوال کوي نا کیفیت ته ز پخپل چې کوم نه ښکارا کوم ته بدا چې وکي یو څلور مارغان به واخلي ژوندي یو تاوسو روایتو کې راځي او بل څو یو تاوسو او بل کارغه غرا او بل کاونترا حمامه او بل څو دیک بانگی صفت التفاسیر دا څلور زناور لیکي دا څلور مارغان لیکلي تاوسو او سو غراب او حمامه او بل دیک عربی کې وتا دیک وایي دا څلور مارغان چې کم دین واخلا او پسرهن دیسکا ځان سره عادت کا ځان سره عادت کا دا بانگی مدد کا چې بانگی ته الهغه اشاره وته کینو چې تعالی را منډي وشي او کاونتر ماډه عادت کا او بل دغه چې کم دی تاوس هم عادت کا او بل څه شي بل چې کم دی نو دغه دا کارغه اولی خو عادت کله کملس چې سړی عادت کوي خو شي به ثم جعل على كل جبل منهن بیا کې د په هر غره د دی باندې په هر غره باندې منهن د دینا بیا دا شروع کا دا څلور وړ مارغان حلال او بیا وټه کا وسره د بڼونه وټه ادا ټول یو پیړه ته نه جوړه کسه یو پیړه ته نه جوړه کا بیا څلور پیړې او یو پیړه په جعفر کې دوا او بل په کم ځای باندې بل هغه په علي شیر کې دوا بل په علم کې دوا او بل جو بیا شاته غر چې په دې کې دوا او بیا ورته आवाज وکا چې دا الله په حکم راځي تا ته پته ولګي چې دا مارغان بسنګ ژوند کیږي او دا بسنګ تا ته بیا حاضرې کوشش ثم ادعوهن بیا आवाज وکدي تا یاتینک راضی بتا تا ساین کمانډي سارا و ری تفاسیر کې راځي چې دا مارغان با د هر مارغ خپل خپل اجزا برای وځای کېدل
او په هوا کې بداغه نه مارغه جوړېده او صاحب پکې کېده او بیا به چې کم دی ابراهیم علیه السلام ته راته پوه شوې وعلم پوښه ان الله عزیز حکیم بشک الله تعالی غالب او حکمت والا دی الله تعالی غالب او حکمت والا دا الله تعالی ته ډیر آسان وګورئ یو بل عقلی دلیل وګورئ دا دوباره ژوند دا د مخکنی نه څه دی ډیر آسان ولی دا مخکنی ژوند د څه نه شوی دی دا مخلوق دا څومره انسانان چې جوړ شوي دي دا زناور چې جوړ شوي د څه نه جوړ شوي دي د ذراتو د عالم نه جوړ شوي د څه نه جوړ شوي د ذراتو د عالم ګوره زما او ستا مور پلار څه چلو هغوی د دې د امریکې نه غنم راله او د چین نه چې کم دی نو سره له لباس او جامې رالې او د پلانکي ملک نه پلانکي او د پلانکي ملک نه پلانکي دلته هغې خوراک او څښاکو کو جامې واغوستلې نو څه چلو شو بیا صاحب ټکی پیدا شو د ذراتو د عالم نه څه جوړ شو ټکی 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 پیژنئ پوه شوې به که نه دغه ټکی د پلار نه راکوز شو چا ته راکوز شو مور ته څه ته نه جوړ شو انسان ته نه جوړ شو انسان ته نه جوړ شو او بیا انسان مړ شو لا مړ نه دی خیر دی ژوندی دی دی بیا چې کوم دی د پرورش په څه وشو د دې بنیاد هم د څه نه جوړ شو د ذراتو د عالم یو ساز کې ته جوړ شو بیا دغه ساز کې غټېده په شکل د انسان کې پرورش یې په څه کېده د بچی له بیا هم د امریکې نه او د امریکې نه ولا غنم راتله او د مشرق نه ولا چې کوم دی نه کپړې راتللې او خوراکونه راتله بچی د بچی پرورش هم د 80 کاله 100 کاله په څه وشو په ذراتو د عالم باندې وشو بیا بابا مړ شو په قبر کې کېښودی شو ذرات عالم خو چېرته تللی نه دي که نه دی که په دریاب کې دی هم په ذراتو کې دی پوه شوې که نه دی که په خاورو کې دی هم په ذراتو کې دی دی که په هوا کې دی او په هوا کې الوتلی دی نه بیا هم په ذراتو کې دی د دغې ذراتو نه به بیا الله راغونکي د ذراتو نه پیدا شوی په ذراتو باندې پرورش وشو د دغه ذراتو نه به بیا الله تعالی څه کوي راغونکي نه الله ته دوباره ژوند د کمې ګران دی چې ابتدا یې کړې ده نو انتها به یې څنګه نه کوي پوه شوې که نه خیال کړه والله عزیز حکیم پوه شه چې الله تعالی غالب دی په دې څه باندې په دې تخلیق د مخلوق باندې او په دې طریقه کې د الله تعالی حکمت مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله بیان د انفاق فی سبیل الله هغه مخکې ذکر شو د جهاد ذکر هم شو وسو کم انفاق چې هغه فی سبیل الله وي د الله په لار کې مال خرج کیږي د هغې مثالونه الله تعالی ذکر کوي د انفاق فی سبیل الله او د الله د رضا د صدقې د هغې مثالونه الله ذکر کوي د غلط صدقې د هغې مثالونه الله تعالی ذکر کوي شرایط ته قبولیت هم الله ذکر کوي شرایط ته مردودیت هم الله ذکر کوي دا څلور مباحث دي پوه شوې که نه څه شرایط ته مقبولیت شرایط ته مردودیت مثال د صدقې مقبولې او مثال د څه د صدقې مردودې دا الله تعالی ذکر کوي نه فرمایي مثل الذين ينفقون اموالهم مثال دا خلقو چې مال خرج کوي فی سبیل الله په لار د الله تعالی کې کمثل حبة د دې مثال د یو دانې دی انبتت چې زرغون کې 7 سنابل ووږي فی کل سنبلة په هر یو وږي کې 100 حبة 100 دانې وي په هر وږي کې 100 دانې اورې خیال کړه یو دانه بنده دغه کې یو بنده یو دانه یو بنده پزماکه باندې ارتاو کی پوه شو کنه دا هغه دانې نه او وږي جوړ شي په هر وږي کې صحیح 100 دانې د قشان چې تا صدقه د 1 روپۍ وکړه دا غینه به الله تعالی 200 جوړی کی
په دنیا کې او په آخرت کې والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی د چن کوي لمن یشاء چاته چې اراده وکړي والله واسع علیم الله فراخي کون کې دې په رزق کې او عالم دې الله تعالی په نیت باندې کنیت څومره قوي وي دومره به هغه صدقه کیږي هغه به سیوا کوي هغه کې به هغه خیر او برکات راځي خیال کړه دا د صدانه د غنم دانه د کده جوار د جوار د دانې نه خو هغه نه مو وسو کی د جوار د یو وږي کې شپږ سوا وسو دانې کې نه تاسو وګورئ غټ وږي په پکې ګورئ خو څه دي کنه آی کوم شپږ سوا وسو دانې خو څه دي خدایوي دانې نه د غنم یو دانه دی واچول دغه نو وږي اوچت شو او د غنم د دی وږي دانې وشماره هغه کې مثال دانې چې نو وته ودانې ته بیا جوړې شو خیال کړه الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله وس هغه صدقه چې هغه بنده په اخلاص سره وکي داغه مثال الله تعالی بیانې خیال کړه خو مثال څه بیانې داغه چې کوم دی داغه بیانې په شی به کنه دا هغه صدقه مقبولی شرطونه الله تعالی بیانې صدقه مقبولی ثم لا يتبعون بیاغه پس تابع نشي ما انفقوا تابع نه کی باغ مال پس چې دی خرج کی کم مال چې هغه دی د الله پر رضا باندې ورکی هغه پس ور تابع نه کی څه پس تابع نه کی منن زباد ولا اذن او نه تکلیف رسول دا شرایط ته مقبولیت چې به هغه صدقه مقبوله ده چې پاغي کې زباد ونه شي او پاغي کې څو تکلیف ونه رسول شي تکلیف رسول دا چې یو سړي له صدقه ورکي خو ته ورته دا غټ شرط تی نسلې ده مزدوري ولې نه او شي به تاسو وړو کې چې په کوڅو کې ګرځي او چې کم نه نو دغه د غختل کې خوش دې تاسو ویل شي دې ته عذاب نه وای صدقه ورکا او الله ته حواله خوش به لهم د دې لپاره اجرهم اجر د دې عند ربهم پنځ درب باندې ولا خوف علیهم نبیر پدی باندې دسه د عذاب ولا هم يحزنون انا بدی غم قول معروف خبرنه کچدا سائل د تراغه و اما سائل فلا تنه خو خوګه خبر وته یره بای ما سره نشته دی وخت می جیب خالی دی خپکه او لا داس ورته مغفرتون بای بخششو قول معروف چې مغفرتون او دارنګ معافي کول دتا خیال کړه خیرون دا ډیر غوړه دي من صدقاتن دا صدقینا یتبعها چې تابع شي دا سره اذن تکلیف چې صدقه خور کې وي بيزي پي برا کې خود سره پوچو سره پوچو به کنه چې پوچو سره و کې پوچو به کنه دغه صدقه مردود شو څه شو مردود والله غنی حلیم الله تعالی بے پروا دے او صبرناک دے بے پروا دے خیال کرا لگا الله تعالی محتاج نه دی چې د چا د صدقه او صبرناک دی په حال سزا نه ورکوي ولی صبرناک یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم مباطل و صدقات فل بالمن پس بات کول سرا والاذى او په تکلیف رسول سرا جس بات دی کو تکلیف ته ولا خیال کرا د شرع د مقبول شرع صدقه د مقبول صدقه داغه 15 شرایط دي د مقبول صدقه سو شرایط 15 یو دا چې دغه مال د حلال حرام مال کې د چالور کو په صدقه سره نو ثواب نشته پوښې وکړه او دویم شرط څه نیت خالص لله نیت دویم شرط نیت سلورم چې دغه فقیر مستحق وي سوي مستحق اوس مثال طور سره حربي کافر تا تراغه او صدقه نه غواړي
نه به حربي کافر له به نه ورکوي. ستا یقین دی چې دا صدقه ولا زه ورکوم دی په دغه ځای کې څه کوي؟ قتل پې کوي، زنا پې کوي، پوه شوې پې که نه، جواري پې کوي، مور چې دی مستحقي. او څلورم ثبات پکې نه وي، ثبات پکې نه وي. او پنځم چې دا خپله صدقه حقیره نه ګڼي، خپله صدقه حقیره نه ګڼي، پوه شوې پې که بلکې دی پې یقین ساتي چې په دې به الله مال اجر راکوي، پوه شوې پې دا پنځه شرطونه دا د مقبولیت او د مردودیت شرایط هم دغه من او څه دی آزاد. پوه شوې کالذي د دې اوس مثال الله تعالی بیانوي، پوه شوې که نه د مردود صدقې مثال الله بیانوي. کالذي په مثال د هغه سړي باندې ينفق ماله چې خرج کوي مال خپله رئاء الناس د پاره د ریا د خلقو، ولا يؤمن بالله یقین نه لري په الله باندې، والیوم الاخر په ورځ د آخرت باندې. فمثله مثال د دغه سړي کمثل صفوان، په مثال د دغه صدقې چې دی کمثل صفوان، په مثال د کاڼي دی علیه ترابون چې پاغې باندې خاورې وي. یو کاڼی دی پاغې باندې د پاسه ګرد و غبار پروت دی، باران وشو هغه ګرد و غبار په مخه یوړ، فاصابه وابل ورسیږي دغه ګرد و غبار ته باران، فترکه پرېږدي دې ګټې لره سلدا امواره، دغه ګټه امواره شي، هغه دوړه موړه ترېنه ختم دقه شانتې د دې سړي صدقه څه شوله؟ بالکل ختم شو. لا يقدرون على شيء نه قادریږي دا صدقه کوونکي علی شیء مما کسبوا هغه شی باندې چې دی کسب کړی وي. سندان حلال کی، میخ حلال کی، لیکن نیت پکې ریا ده، نیت پکې څه دی؟ ریا ده، اثبات ده، دته هیڅ اجر نه ملاوي. والله لا يهدي القوم الكافرين، الله هدایت نه کوي د قوم کافر. ومثل الذين ينفقون اموالهم، دا د مقبول صدقې مثال الله بیان، مثال دا خلقو چې نفقه کوي چې د مالونو خپلو ابتغاء مرضات الله د پاره د طلب د رضا د الله، وتثبیتا من انفسهم او په محکموالي د زړونو خپلو سره صدقه ورکوي، خو په الله یقیني چې الله اجر ورکون کوي. د دغه صدقې مثال کمثل جنتین، په مثال د باغچې دی، د دې مثال د هغه باغچې دی بربوتن چې په اوچت ځای باندې وي، اصوابها ورسیږي دې ته وابلون غټ باران، فاتت کلها ضعفین ورکي هغه خوراک ضعفین دوچند. دغه باغ کې داسې میوې وشي چې دوچند میوې پکې وشي، غټ غټ بارانونه پکې وشي. فإن لم يصبها که ونه رسیږي دغه باغ ته وابلون غټ باران، فتولن نری باران، غټ بارانو ته ونه رسیږي که نه، نری باران هغه وله هم کافي کېږي، ځکه په اوچت ځای باندې وي، پرخه پې لګي، پرخه تول څه ته ویلی شي؟ نري باران، پرخې ته هم تول ویلی شي. خیال کې راغله شپږ قسمه باران دی، د ټولو نه نری باران څه دی؟ تول. څه؟ او د هغې د پاسه توش، هغه د پاسه وابل، نه بغش، هغه د پاسه بغش، او د هغه د پاسه چکټ باراني هغه وابل. څه دی؟ وابل. چې د هغه د پاسه هغه غدق دی، شعبوب دی، اورې کنه، غدق او شعبوب غټ باران ته ویل شي. خیال کراله. او مسلسل باران چې هغه ته دیمه ویل شي، دیمه د باران بلا د قسمونه دی، پوه شئ پې کنه. نو الله فرمایي والله بما تعملون بصیر، الله په اعمالو ستاسو باندې بینا دی. ایا ود احدکم ان تکون له جنة،
آیا امید لري یو له تاسو نه چې د یو باغ وي دا د صدقې غیر مقبولی یو بل مثال الله ذکر کوي یو خو د کانی دغه گرد و غبار مثال ذکر کو چې باران پوش دا بل مثال ذکر کوي شلې پر راشي څه پر راشي ستا خپل باغ وي او سیب خیسته میوه کړي لیکن څه پر راشي شلې پر راشي پوښې به آیا ودو احدکم آیا تمساتی یو لتاسنا ان تکون له جنتون چې د یو باغی من نخیل د کجرو وعناب د انګورو تجری من تحتها چې بهږي لاندې دغه نو ولي له فيها من كل الثمرات دلرا په دغه باغ کې هر قسم میوه جاتی یواز دغه کجرو انګور نه واصحابه الكبر رسیدلوی د تبوداواله وله ذریه ضعفا عدد بچیانی کمزوري ماشومان بچیانی د خیالي چې دا باغ به زما د دې لپاره سرمایه شي فاصوابها اسوارن پسور سیږي تحصیل یا په نارون چې پای ګوري اسوار کمی سیلې ته وای موږ ته بربوړه کایو او پردو کې وته سوې بلبله وته بلبله پوشي بربوړه کای هوا چاپیره ګرځي هغه ونه دی خراو باسي په طرقت وسوځي دغه ونه كذلك يبين الله تعالى بيان الله تعالى لكم الآيات تاسو آیاتون خپل لعلكم تتفکرون خیر چې تاسو فکر وکړئ تاسو په دې آیاتونو کې سوچ وکړئ فکر